بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری دا سوال کړی دی او دا ویلی چې یو سړی غلط نظر استعمالوي نو دا انسان په څونه نقصانونو کې واقع دی او څومره نقصانونه دي د غلط نظر استعمالولو. یو شل نقصانونه دي د ځان سره چې کوم دی مختصر یاد ساتئ. اولنی نقصان یې په نقصانونو کې هغه دا دی د انسان وکړه چې د الله او د الله د رسول خبره ونه منله. الله وایي دا غلط نظر مه استعمالوئ، رسول الله وایي غلط نظر مه استعمالوئ او موږ تاسو غلط نظر استعمالوو. دا لوی نقصان په نقصانونو کې وکړي. دویم نقصان دا دی چې الله رب العالمین به د انسان د عبادت نه خوند ختم کړي. چې کله سړی نظر غلط استعمالوي د انسان د عبادت نه چې کوم دی خوند ختمېږي. او دریم نقصان دا دی د پرې زړه کې چې کومه پاکوالی دی او کومه رڼا پکې د هغه به الله عز وجل ختمه کړي. لکه سوره انفال کې الله رب العالمین فرمایي د مجاهدینو ته ای مجاهدینو اتقوا الله، تاسو د الله نه ویریږئ، یجعل لکم فرقانا، الله رب العالمین به تاسو ته فراست درکړي. تاسو کې به څه پیدا کړي؟ الله به تاسو کې فراست پیدا کړي. نو د دې وجې نه څلورم چې کله یو سړی راولګېږي او دا کنه څلورم نقصان هغه دی چې کله د انسان نظر غلط استعمال دي د زړه بل رب العالمین ثبات ختم کړي، زړه کې بل الله رب العالمین کمزوري پیدا کړي، ضعف بل الله رب العالمین رزق پیدا کړي او دا رنګه ثبات به زړه نه ختم شي. پنځم نقصان دا دی چې کله سړی بد نظر کوي، څه کې بد نظر پرې خودلو الله عز وجل به ولدین چې کوم د غوړ او خیسته عوض چې کوم د پورز قیامت باندې ورکه محمد رسول الله فرمایي. او شپږم نقصان دا چې الله او د الله د رسول اطاعت نه انسان ځان محروم کړي چې الله وایي دا کار مکوئ، رسول الله وایي دا کار مکوئ، دا انسان یې کوي نو د الله او د الله د رسول اطاعت نه ځان محروم کړي. وهم نقصان دا دی چې د انسان د مؤمنانو صفاتونه چې کوم د ځان لري. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، ای پیغمبر د مؤمنانو سره ته وایه چې د خپل نظرونه کته کې د مؤمنانو صفات او تر مؤمنانو صفاتونه غزان وسته. او وتم نقصان دا دی چې د انسان د بدن او د نفس نه رب العالمین راحت ختم کی، همیشه لپاره به دغه زنانه چې کوم د پرېزر کې ګرځي او سترګو سترګو له بکیږي او مخې مخې له به راځي، نه په بدن کې راحت نه په نفس کې راحت. الله رب العالمین بوله د ارث نه چې کوم د راخون هغه ختم کی، زړه بوله د زړه کې بوله الله رب العالمین د ارث بوله ختم کی. نه هم چې کله سړی د بد نظرۍ نه غزان نه ساتي د انسان چې کوم د پزینا کې ور واقع کیږي او کله چې د انسان پزینا کې ور واقع شي د سر چې کوم د څه کیږي هغه معاشره خرابېږي. دیو جن امام زاهبی رحمت الله علیه کبایر کې لیکلي دي وی عمل قوم لوط چې کې د درې قسمه خلک دی. اولنی هغه خلک چې په بد نظر باندې بګری لکانو ته ګوري، او دویم هغه خلک چې لاس سره ملاوي او سینو سره ملاوي، او دریم قسم هغه خلک چې رسو سره د بد فعلی هغه وکي د ناروا کارو سره شروع کی. وای په نسبت سره دې کار د په نسبت سره د دریم کار چې دی د دریم سره چې کوم دی بد فعلی وسه شروع کوي نو دا دوه اولنی کارونه چې دي چې بد نظر دی او لاس ملاولي وي دا ډیر سخت دی د دې عمل د قوم لوط نه، ځکه چې ټوله مسله د نظر نه شروع شوی دا او بیا د لاس لګول نه شروع شوی دا او بیا دغه بد عمل ته د انسان ته شاغه په دې کې ورسېده. نو دا نقصان چې کوم د څه کېږي دا نقصان کې انسان واقع کېږي او د سره چې کوم معاشره څه کېږي اخر افیږي. دا نقصان دی. لسم نقصان دا دی چې کله د انسان د نفس هغه نه کترول د انسان چې کوم دی هغه څه کېږي د انسان زنا کوي او کله چې انسان زنا وشوله نو قانون دا چې بس څه کېږي د سره معاشره هغه خرابېږي، معاشره سره خرابېږي. او یو لسم نقصان هغه دا امام زاهبی رحمت الله علیه لیکلي دي وایي چې کوم انسانان د عمل د قوم لوط کې لکه مخکې ته موږ اشاره وکړه په ځای کې مړه